مبارک سنت فالو کوي نو دته به په هر ادا د محبوب په هر یو ادا په هر سنت په هر طریقه الله جل جلاله ثوابونه ورکوي یوازې ثوابونه نه ورکوي بلکې خپل رضا ولا ورکوي خپل مینه ولا ورکوي دلیل پرې وورئ مسلمانانو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اے بندگانو وی کچره تاسو د الله سره مینه کول غواړئ اعلان واورئ د قیامت پورې مسلمانانو اعلان واورئ د رب الجلال چې د الله محبوب تابعداري وکړي محبوب په خپله فرمایي فتبعوني نو زما تابعداري وکړي جواب د دې په بدل کې به څه ملاویږي اجر به څه ملاویږي چې د محبوب تابعداري وکړي یو مسلمان یحببکم الله الله پاک به د سره مینه وکړي الله پاک به د سره نو د الله مینه په څه ملاوي د محبوب علیه الصلاة والسلام په اطاعت باندې د هغه په اطاعت باندې چې د هغه په مینه کې تاسو په کومه طریقه زندګۍ کې څومره زمونږ 24 غنټې تېرېږي که دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په سنت طریقو باندې شوه نو ګورئ الله پاک به درنه رضا شي او الله جل جلاله به د سره مینه وکړي او رب ذوالجلال چې د چا سره مینه وکړي تاسو نه تپوس کوم بې جهنم ته لیږي الله جل جلاله چې د سره مینه وکړي جهنم ته هم لیږي جنت ته هم لیږي جنت څه شی دی د جنت نه هم دله ډېر څه درکړي سیوا نو الله پاک د محبوب علیه الصلاة والسلام د دې پاک میلاد شریف د دې پروګرام چې کاکا دی د دې دا بچي هر کار کوي الله پاک دې ولا په استقامت نصیب کړي او تاسو چې دا کم نور مسلمانان زمونږ مشران کشران ناست چې د چا به حجرې د چا به بیټکي چا سره به جومات مدرسې د چا کور مخې ته به ډاګي نو داسې یو مختصر د خپل وس مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مینه کې پروګرام جوړ کړي د خپل وس مطابق په دې کلي کې ډېر مولیان شته که نور شته او که نشته نو زه خو درله ګارنټي در کوم چې زه د روپۍ هم نه هلم خپل پېټرول سیدم او د ټوپک ضرورت و د تمانچې هم خپله راوړم نور څه غواړې که د پیسو د وجې نه تاسو د رسول الله مبارک پروګرام نه کوئ نو دا ستاسو ډېر یو غلط سوچ دی دا مه وایئ چې مولا بغیر د پیسو نه بیان نه کوي دا چې څونه په دې سټیج مولیان علما ناتخوانان ناست دي بغیر د پیسو نه درته ناتخواني هم کوي بغیر د پیسو نه درته بیان هم کوي د الله جل جلاله پیغام هم در رسوي نو خپل دې د کې اراده وکړئ دا د ربیع الاول شریف میاشت ده د محبوب علیه الصلاة والسلام په مینه او محبت کې ښکلي ښکلي پروګرامونه جوړ کړي یو ناتوان راوغواړه یو عالم راوغواړه او هغه ته وایي ما ته صرف د محبوب علیه الصلاة والسلام شان بیان کا کم شان چې رحمان ورکړي الله جل جلاله دې په دې رسوماتو وړو مال اول او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق نصیب کا او زه خپل تقریر په دې څو شعرونو ختمول غواړم رب ذوالجلال الله تبارک وتعالی د محبوب خو ډېر لوی شان دی خو شاعران د خپل خیالاتو مطابق بیانوي نو شاعر فرمایي لاړه تیاره رڼا سبا راغی دنیا ته پاک رسول الله راغی ټول وایي صلی الله علیه وسلم لاړه تیاره رڼا سبا راغی دنیا ته پاک رسول الله راغی او شیطانا خور دې په سر شه انبار شیطانا خور دې په سر شه انبار اوزه مکینه مصطفی راغی محبوب پیدا شو نو شیطان او تختې د مکې مکرمې نه نن هم د دې میلاد شریف د محبوب دا صفات په ډېرو ځان ته مسلمانان وایي پې بد لګي کم عقله اس ایمان به څنګه وړې چې د محبوب صفات در باندې بد لګي نو څنګه شاعر څه فرمایي لطیف الله صاحب چې شیطانا خور دې په سر شه انبار اوزه مکینه مصطفی راغی اوزه مکینه مصطفی راغی و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین